زما نوم ډاکټر عاکف دی، زه منیجنګ ډایرکټر یم خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوجي بورډ. دا آی ټي پارک چې کوم اسټابلیش شو دا بیسیکلی زموږ چې کوم ډیجیټل ټرانسفارمیشن روډ میپ دی 2030 پروینشل ګورنمنٹ د غټ پرایورټي ده. په هغې کې چې کوم دی یو پارټ دا دی چې زموږ چې کوم دا یوت دی هغې دپاره موږ داسې څه اپرچونیټیز کریټ کړو چې هغه ټرین کړو چې هغه انټرنیشنلی هغه ریکګنایز هم شي، هغه خپل روزګار هم اخیستی شي او هغه چې کوم دی نو یو ټریننګ پارټ دی د هغې، او بل دا ده چې هغه خپل آی ټي کمپني کلوږي. نو هغه آی ټي کمپنۍ لپاره چې کوم دی نو هغه یو ماحول ورته موږ جوړ کړو چې هغه انټرنیشنلی خپل چې کوم آی ټي پروډکټس دي هغه سیل کولی شي، هغه انټرنیشنلی خپل بزنس کولی شي او ایکسپورټ کولی شي. دې به دوه فایدې کېږي، یو خو دا ده چې لوکل خلکو ته به ډېر ټیک ټاک روزګار ملاوي. دویم څومره چې زموږ دا یوت دی هغه به یو کنسټرکټیو یو ډېر صحیح طریقه باندې به هغه استعمالیږي او هغوی به خپل روزګار په خپله حاصلولی شي. هغوی به اول موږ ټرین کوو فري اف کاسټ په ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا ټرین کوي او دلته کې به هم ولا موږ فیسیلیټي ورکوو. نو دلته کې چې کوم دا سنټر دی دا د ګومل یونیورسټۍ لپاره، دا د نارت او ساوث وزیرستان لپاره، ټانګ لپاره، دا ټول خلکو لپاره ډېره ښه اپرچونیټي ده چې هغوی راشي او دا اپیل کړي. د دې 25% سبسډي ده هغه ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا ورکوي او هغه کې چې کوم دی نو په دې کې ډېر غټ فیسیلیټیز دي لګیا کې موږ چې کوم کسان راځي هغوی کمپني رجسټریشن به ورته موږ فري کوو، هغوی انټرنیشنل ټریننګز به ورته موږ فري اف کاسټ ورکوو. او غټه خبره دې له ایکسپوجر ورکول چې دا کمپنۍ نه موږ د اسلام آباد کمپنیانو سره ملو کړو او د هغې نه څه زده کړه وکړي او دلته کې چې کوم دی دا ماحول دلته جوړ شي. دا خو نارملي آی ټي ګریجویټس دي ټوټل. نو آی ټي څومره چې آی ټي ګریجویټس دي دا د هغې لپاره سنټر پوینټ. سر چې منو محمد عاشق دی، زه بي ایس ګومل نه ګریجویټ یم. سر اول مې فریلانسینګ کولی او مې څه پلیټفارم نه و د اساس دا د الیامین او د کیپی حکومت ډېره شکریا دو چې مې یو پلیټفارم مهیا کړي او دې ته مې ډېر ان شاء الله فیسیلیټیشن ملایي.